مشکات کې یو روایت راځي سړی د غره په سورنګ کې ناستو کانه رور غړېدو سورنګ خلا بند چې بند شو یا الله اوس بس کی आवाज ورته وشو چې یو خاص ګناه په ټیم کې کته بچ پاتې شوی هغه یاد کړه چې دا د سورنګ خوره کولوش وی یا الله په پلاني ټیم کې زو یو خزه دو په دوا ټول شپه یو زیو او استاد یې ما بدفعلی نه دا کړی بس خو چې دا یاد کړه کانی نه اورغړې دو خلک کولو شو سره تیر ووت بچ په پاتې شي مولا په پاتې شي پیر صاحب په پاتې شي پیر صاحب پیرانو خدای دې امان راکړي ما په دې زمانه ما چې کم پیران لیدلې دي دا غي تصور نشته تصور ما نه زیات پیر پرست مولا بل اډشتنه ما نه زیات قبر پرست مولا بل اډشتنه ما چې کم خلک په ژوند لیدلې زوز دا غوي خاور ته زما ورته ناستم دا کوڅاډه بوسرا پاسې د مونیان پیران نه مني او مونیان کابلونه نه مني او زیارتونه نه مني زیارتونه مني مونیان خدا مالګه سکل په نه مني دا په کوم ځای نه رئیستی دي دا سنداګان منجورانم چې پکینولې دي د زیارت یو د کاکا صاحب زیارت یو نیم لک روپے باندې اتو ورځو لټه کیږي او دا ټول میاګان صاحبانو په کیسې دي او چندې دي دا تاسو غوندي کو سړک چي دي دا څوک چيلي بوزي څوک ګډان بوزي څوک سبوزي څوک سبوزي دا قبایلو سم په دې قهر اخته دي چلاره ډټسن نه والی ګډ به موټر کې کې نه پلاني زیارت لای بوزي لکه زیارت په ګډانو څه کې خدای دې کور را تاسو خیال راغی د مړو سلويختی وي نو سلويختی خو خیراتی کنه بدبختو نو غریب په سپیړو وای او مالدار چې ده دنه ډونګو ته خونچو ته دغه تکینولي او د مړی سلويختی نو عزیزانو عرض می داو چې زمون ارشه چې ده افراد او دوکا ده حدیث کې راځي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه زما په امت به یو زمانہ دا سراشي چې اسلام بچا کیم پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي د اسلام به صرف نوم وي اوس پاکستان ته اسلامی مملکت وای خلک اسلامی مملکت کوم ملک ته ویلې شي اسلامی مملکت خو هغه ملک ته ویلې شي چې پچا کې د اسلام نظام قانون پکې د لارډ میکاله د قانون د پیرنګي دی پکې او نوم په د اسلام دی او بیا د اسلام لا څه کې پاکستان نوم دی پاکستان نوم زکه تجویز کړو چې ان شاء الله دغه نه به ایمان پاکواله راځي ایمان به پکې نه دا نوم چې پچای خې ډېر خې چې دا سنه به پاکي دا زن طلاق خزو نبم پاکی لونو نبم پاکی زامنو نبم پاکی خزو بهم پرانا ورځ ډر ډر ناره وای لونه بهم ډر ډر ناره وای دا د باګړو دلبم چې دا چرته پروتي ارشنه به پاکی حیا نبم پاکی غیرت نبم پاکی شرم نبم پاکی پاکستان دا معنا اوس دی ورته یو دفعه دغه کړی چې نسړی پاکستان څوک دشمنی نو هغه پلانټ تلبار د فعلاندې به گرفتاریږي نجړی پاکستان نجړی پاکستان خو قرانو تاسو به ویلي چې ګاندھی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې what is your program Mr. جنا تاسو به ویلي what is your program Mr. جنا نو جنا صاحب ورته ویل چې my program is Islam my program is Quran دا به تاسو ویلې او په دې خلک دوکه کړیو او پاکستان هم جوړ کړیو
نو د جناسه مای پروګرام اس قران او مای پروګرام اس اسلام هغه څه شو؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام بچا کې پاتې نشي، نامه به پاتې شي. ولا يبقى من القران الا رسمه، قران به پاتې نشي، صرف رسم او رواج به پاتې شي. د قران او رواج مناول کیږي. اله ماشوم قران ختم کړي دي، راځي روټای پیو خوري. مولا صاحب چې د قران شریف په ترجمه ختم کړي دي، خلکو ډنګاوه جوړه کی، راځي تقریر پیو کوي. قران په ترجمه ختم کړي دي. پاکستانم چې د باب نزول قران جشن مناوي په کال کې یو ځل. دا د دې حدیث مصداق دی. یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القران الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه. د قران رسم او رواج پاتې شو، د اسلام نوم پاتې دی. حقيقي اسلام پچا کې پاتې نشو. واخر دعوانا الحمد لله.